اسمان ته لاړو. کله چې اولنی اسمان ته لاړو نو هلته جبریل امین دربان ته وویل چې دروازه کولاو که. هغه ویل څوک دی؟ رسول الله دی. الله ورته حکم کړی، الله را بللی دی. دروازه ورته کولاو شوه، بره لاړ. چې کله اولني اسمان ته ورغی نو هلته د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو چې دا د ټولو انسانانو پلار دی. د هغې سره ملاقات وشو، د هغې باندې سلام وکړو. آدم علیه السلام نبي علیه السلام ته خوشامدید، اهلا و سهلا مرحبا وویل. او بیا د نبي علیه السلام د نبوت اقرار او تصدیق وکړو چې ته د الله نبي. او نبي علیه السلام ولیدو چې د آدم علیه السلام ښی طرف ته سعادتمن او نیکان روحونه دي او د کس طرف ته بدبخت او بدان روحونه دي. د هغې نه وروسته بیا نبي علیه السلام رخصت شو، دویم اسمان ته وخوته. دویم اسمان ته چې کله لاړ نو هلته ملاقات د یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره وشو چې دا دواړه د ترور زامنو. د هغې سره همدغه شانته علیک سلیک وشو. بیا روان شو نبي علیه السلام دریم اسمان ته. په دریم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. په څلورم کې د دریم کې د یوسف علیه السلام سره، په څلورم کې د ادریس علیه السلام سره، په پنځم کې د هارون علیه السلام سره. او د ټولو نبی علیه السلام ته مرحبا ووایه، نبی علیه السلام پې سلام وکړو. د نبی علیه السلام د نبوت اقرار د ټولو انبیاو وکړو. او چې کله په شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره نبی علیه السلام میلاو شو او علیک سلیک وشو، بیا رسول الله ته کله روان شو نو موسی علیه السلام په ژړا شو. تپوس ترې وشو ولې ژاړې؟ هغه ویل ژاړم په دې وجه باندې چې دا نوجوان زما نه وروسته راغلی مبعوث شوی دی او د ده امت زیات تعداد به زما د امت په مقابله کې جنت ته داخلیږي. یعنې زما امت په کم تعداد کې جنت ته ځي او د دې امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي. په دې خبره باندې ژاړم. نبی علیه السلام بیا اووم اسمان ته روان شو. هلته د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، په هغې سلام وکړو، هغو ته مرحبا ووایه، خوشامدید یې ورته ووایه. او بیا د نبی علیه السلام د نبوت اقرار او د هغې تصدیق یې وکړو. نبی علیه السلام بیا سدرة المنتهی ته لاړ او د هغې نه بیا هلته رسول الله ته بیت المعمور وښودلی شو چې د هغې نه فرشتې ګیر چاپېره عبادت کوي او د هغې نه طواف کوي. دغه نبی علیه السلام ته وښودلی شو. او چې دا هر څه وشو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خواته د الله دربار ته حاضر شو. الله زګي ته بالکل الله ته نږدې بوتللی شو. او دومره نږدې شو چې نبی علیه السلام د دوو لیندو په مقابله باندې یا د دې نه په کمه فاصله باندې الله ته بالکل نږدې شو، بالکل قریب الله ته لاړ. او الله رب العالمین په نبی علیه السلام باندې په دغه وخت کې 50 منځونه فرض کړو. ستا امت به 50 منځونه په ورځ کې کوي. رسول الله بیرته واپس شو. بخاري شریف کې په یو روایت کې داسې راغلی چې کله نبی علیه السلام راغی د موسی علیه السلام په خوا تېرېدم، تپوس یې ته وکړی څه وشو؟ ویل 50 منځونه زما په امت باندې فرض کړه. موسی علیه السلام ورته ویل دا ډېر مشکل دی، ستا امت دا نشي کولی، واپس شه، الله ته سوال وکړه، درخواست ورته وکړه چې کم یې کړي. د بخاري په دغه روایت کې داسې دی چې نبی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ویل زه 10 منځونه ترې کم شو 40 شو. بیا چې راغی موسی علیه السلام بیا واپس ولګوی، دغه هم زیات دي. بهرالله سلسله جاري وه. نبی علیه السلام به ته و بیرته به راته و، بیا به موسی علیه السلام لیږو تر دې پورې چې دا منځونه 10 ته راکوز شو، 10 نه بیا 5 ته راکوز شو. بیا نبی علیه السلام چې کله راغی موسی علیه السلام خوا موسی علیه السلام دام زیات دی، ستا امت دام نشي کولی، ځکه د آخري امت ته بیا به دا کمزوری کي، دا 5 منځونه هم نشي کولی. رسول الله ویل بس نور راله حیا راځي، نور الله مخې له نشم تللی، دې نه نور نشم کولی. بس که څوک مسلمان دا 5 منځونه به کم از کم کوي د 50 په مقابله کې، او البته ثواب به ورته دغه 50 منځونه میلاوي. رسول الله چې کله را روان شو موسی علیه السلام نه واپس راغی نو د بر ورته آواز وشو، د غیب نه ورته آواز و چې ما خپل حکم نافذ کو او ما په دې امت باندې په خپلو بندګانو باندې تخفیف وکړه، د هغې څه مې نرمي وکړه. یعنې 50 منځونه الله رب العالمین منځونه دا صرف 5 منځونو ته راکوز شو.